أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اے بچو د حضرت یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی تاسو نعمتی التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما کړه دې پتا سو باندې وانی فضلتکم او بشک ما غرواله در کړه تاسو ته او تاسو می غره کړی علی العالمین په ټول مخلوقات باندې په دغه زمانه کې دویمه معنی یاد کا وانی او بشک ما فضلتکم تاسو غره کړی علی العالمین په ټول مخلوقات باندې په فضیلت جزء سره چې تاسو لما مندر کړه د سلوات ترنجبین مړزان او تاسو لما د سوري بندوبست کړه ده د کاڼي نمی تاسو د پاره چینی رواني کړی دي دا یو جزوی فضیلت ده ورنه ټول فضیلت چي ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته حاصل ده ها دا بیل خبره ده چې د موسی علیه السلام دی امت ته الله تبارک وتعالى یو جزوی فضیلت ورکړه د ټول امتونو باندې نو بیا د شي معنی وکړه وانی او بشک ما فضلتکم تاسو لغورواله درکړه او فضیلت می درکړه ده علی العالمین په مخلوقات باندې په فضیلت جزئی سره وتقوا تاسو ویریږئ یوم د هغه ورځ نه لا تجزی چې نه بشي کاپی کېده او نه بشي جایز کېده نفس یو نفس غیر مجرم عن نفس د نفس مجرم نشي اندس شي د شي باندې کېږي چې پلار مجرم ده او بچي وای زه خیر ده ما د پلار اگر چې مجرم ده جنت ته بوزا او ما د په ځای باندې جهنم ته بوزا دا ظلم فیصله الله تعالی نه کوي ولا يقبل قبل ولکی من هذا د نفس مجرم شفاعت ولا يؤخذ نباغست لکی من هذا د نفس مجرم عدل رشوت او جرمانه ولا هم ينصرون نبدو سره امداد کړل کی و اذ یاد که هغه وخت نجیناکم چې مونږ خلاص کړی تاسو من آل فرعون د فرعونیانونا یسومونکم چې دوی برسول تاسو تسو العذاب ناکار عذابو اغه ناکار عذاب کم ده یذبحون دوی بالال ولو ذبحک والابناکم تاسو زامن ويستحيون او ژوندۍ بپری خودلی نساءکم تاسو لریان او جنکی د خدمت لپاره وفي ذالکم او پدې کار کې تاسو تویما بلاء ډیر لوی امتحان عظیم ډیر لوی من ربکم د طرف در تاسو نه بلاء عظیم ډیر لوی امتحان او دویمه معنی د بلا احسان او نعمت هم ده هغه بیا دي شي وفي ذالکم او پدې کې تاسو تویم چې الله تعالی تاسو د فرعونیانو نه خلاص کړی بلاء ډیر لوی احسان او نعمت د الله تعالی من ربکم د طرف در تاسو عظیم ډیر لوی نعمت و اذ یاد کا وقت فرقنا چې مونږه جدا کو ټوټه کو مونږه بكم استاسو د پاره البحر دریاب بحر قلزم دولس لاري به خدای پاک جوړې کړلې و اذ یاد کا وقت فرقنا چې مونږه ټوټه کو دولس لارم په کې جوړې کړې بكم استاسو د پاره البحر دریابو بحر قلزم فانجیناکم نخلاص کړې مونږ تاسو لره او اغرقنا او ډوب کړه مونږه آل فرعون ټول فرعونیان وانتم تنظرون په دې حال کې چې تاسو ورته قتل چې فرعونیان ډوبېږي و اذ یاد کا وخت وعدنا چې مونږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخ شپو او د ورځو ثم اتخذتم العجل نبياوني وتاسو سخلرا په بندګۍ سره من بعده پس د موسی علیہ السلام د تللو نه کوهی تورتا وانتم ظالمون په دې حال کې چې تاسو بخبل ځانونو باندې د شرک په ذریعہ باندې ظلم کوو ثم عفونا عنکم نبیا مونږ تاسو ته معافي وکړه من بعد ذلک پس د دینا لعلکم د دې د پاره تشکرون چې تاسو د الله شکر ادا کوئ و اذ یاد کاغه وخت تینا چې مونږ ورکړل موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرقان چې فرق راوستو پمن د حق او د باطل کې پمن د هدایت او د گمراهۍ کې لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو روان شي په سیده لار باندې و اذ یاد کا وقال موسی چې کلوي موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قوم انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړه د انفسکم په خپل نفسونو باندې باتخاذکم العجل
په سبب د نیولو ستاسو خیلره په بندګۍ سره فتوبون توبه وباسئ الی بارئکم خپل خدای ته خپل الله خالق ته فقتلوا انفسکم د توبې طریقه دا ده فقتلوا مړه کوي تاسو انفسکم خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا تاسو ته وایم خیر لکم ستاسو د پاره ډېر بهتر او غوره ده عند بارئکم پنځ د خالق ستاسو باندې پنځ د خدای ستاسو باندې پنځ د هغه ذات باندې چې ستاسو اندامونه برابر جوړ کړي دي فتاب علیکم الله تعالی ستاسو توبه قبول کړله انه بشک د الله تعالی هو هم دق الله تعالی التواب ډیر زیات توبه قبولونکی دی الرحیم او همیشه مهربان دی و اذ او یاد که هغه وخت قلتم چې کله تاسو وې اے بنی اسرائیلو چاته موی موسی علیہ السلام تا یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمنا هرگز ګره مونږ ایمان نراړو لکه پتا باندې حتا تر دې پوری نر الله چې مونږ وینو الله تعالی جهرتن پړاګ باندې نو دا د الله تعالی په شان کې ګستاخی وکنه وا نو شدوی د الله تعالی په شان کې ګستاخی وکړه الله تعالی ول سزا ورکړه فاخذتکم الصاعقه نو ونی و تاسو لره هغه تیزی چغي چې داغه د وجه د سړی لمرګ را دي دومره تیز چغه وا وانتم او په دې حال کې چې تاسو تنظرون تاسو ورته قتل چې دا چغه د اسمان د طرف نه راغله ثم بعثناکم نو بیا مونږ تاسو را پورته کړی من بعد موتکم پس تاسو د مرګنا تاسو مړوي مونږ را پورته کړی ژوند دي هم کړی لعلکم د دې د پاره تشکرون چې تاسو د الله تعالی شکر ادا کړئ ځکه الله در باندې احسان وکوم وزللنا او بل نعمت در باندې الله تعالی دا وکو وزللنا نو مونږ سور کو علیکم پتا سو باندې الغمام د نرین سپینی وریزی وانزلنا نو مونږ ولګو نازلم کو علیکم تاسو ته المنّا ترنجبیل والسلوى او مړزان او مونږ درته دا خبره وکړه کلو خوري تاسو من طیبات ما رزقناکم د پاک مال هغه نه چې مونږ تاسو له د پاره د رزق درکړی دی کم رزق مونږ تاسو له پاک درکړی دی نو حلال او ظاهری پاک به خوري وما ظلمون او دوی ظلم نه دی کړی په مونږ باندې ترجمه یاد کړه وما ظلمون او دوی ظلم نه دی کړی په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوو و اذ یاد کا وقت قلنا چې مونږ وې ادخلوا تاسو ننوځئ هذه القريه دې کلیتا فکلوا نخری تاسو من هذا دې کلینه حيث شئتم چې په کوم ځکه تاسو خوخیږي رغدا فراخا ودخلوا الباب او تاسو ننوځئ په دروازه باندې سجدن تعظیم کوونکی د الله تعظیم بکوي وقولوا تاسو وای حطوه کلمه د حطوه چې د دې حطوه معنی د خدای زمون ګناهونه معاف کې نغفر لكم نمون به وبخو تاسو ته خطاياكم تاسو خطایا نه ګناهونه وسنزيد المحسنين او زرد چې مونږ به سیوا کو اجر د نیکانو فبدل الذين پس په بدل کې واغستا کسانو ظلمو چې ظلم کړي قولا دسی وینا غیر الذي چې لاود اغي وینا نه وقيل لهم چې دوی ته ویل شي وا بل وینا شروع کړه او د حطوه په ځای باندې حنطوه کلمه شروع کړه فانزلنا على الذين نمغارا ولغو نازل کو پاکستانو باندې ظلمو چې ظلم کړه ورجزن عذاب من السماء د پورتنا د اسمان بما كانوا يفسقون په سبب داږي چې دوی نافرمانی کوله